نن به مونږه 11 12 او 13 نمبر اصل وایو او څلورم نمبر باندې اثبات القیامت دی، قیامت ثابتول. او پنځم نمبر باندې الجهاد فی سبیل الله، جهاد کول دی د الله رب العزت په لاره کې. شپږم نمبر مقصد الانفاق فی سبیل الله دی. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدق الله العظيم. زما ډیرو قدرمندو محترمو حاضرین ورونو، مونږه سلسله د اصول القرآن شروع کړې وه. په تیره شوي ویډیو کې تاسو ته د قرآن عظیم الشان په اصولو کې 10 اصول بیان شوي وو. نن به مونږه 11 12 او 13 نمبر اصل وایو. 11 نمبر اصل د اصول القرآن نه هغه اهم مقاصد د قرآن عظیم الشان دي، یعنی د فهم او د سمج او د فوهې د قرآن د پاره 11 نمبر اصل هغه اهم مقاصد د قرآن عظیم الشان دي. اهم مقاصد د قرآن عظیم الشان دا اته مباحث دي چې قرآن عظیم الشان کې ذکر شوي. اول نمبر مقصد هغه اثبات التوحید دی. دویم نمبر مقصد اثبات الرسالت دی. او دریم نمبر مقصد صداقت القرآن او صداقت الكتاب دی. څلورم نمبر مقصد هغه اثبات القیامت دی. پنځم نمبر مقصد الجهاد فی سبیل الله دی. څلورم نمبر مقصد اثبات القیامت دی. او پنځم نمبر مقصد الجهاد فی سبیل الله دی. شپږم نمبر مقصد الانفاق فی سبیل الله دی. اووم نمبر مقصد التنظیم. اتم نمبر مقصد الآداب. نو د قرآن عظیم الشان د فهم د پاره هم مقاصد په قرآن عظیم الشان کې هغه ته بیانېږي. اول نمبر اثبات التوحید، د الله تعالی وحدانیت ثابتول. او دویم نمبر باندې اثبات الرسالت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابتول. دریم نمبر باندې صداقت الکتاب دی، د قرآن عظیم الشان صداقت ثابتول، د قرآن صداقت ثابتول. او څلورم نمبر باندې اثبات القیامت دی، قیامت ثابتول. او پنځم نمبر باندې الجهاد فی سبیل الله، جهاد کول دی د الله رب العزت په لاره کې. شپږم نمبر مقصد الانفاق فی سبیل الله دی، د الله په لاره کې انفاق کول، خپل مال د الله تعالی په لاره کې خرج کول. او اووم نمبر مقصد التنظیم، د ډلې او د ټولګي تنظیم دی، د هغې ترتیب برابرول دی. اتم نمبر مقصد هغه الآداب دی، اخلاق او آداب. په دې اتو واړو مقاصدو کې د لومړني څلور واړه قرآن عظیم الشان تفصیلا بیانوي. اثبات التوحید والرسالت وصداقت الکتاب واثبات القیامت، دا قرآن عظیم الشان تفصیلا بیانوي. بیا په دې کې علماء کرام دا قاعده بیانوي چې کل من الثانیة مرتب علی الاول. په دې کې هر دویم دا په لومړي باندې مرتب دی. لہذا چې کله توحید ثابت شي نو رسالت په ثابتېږي، او چې رسالت ثابت شي نو صداقت القرآن به ثابتېږي، او چې دا ثابت شي نو اثبات القیامت به ثابت شي. نو چې کله صداقت الکتاب ثابت شي نو بیا به قیامت ثابت شي.
دا ورپسې چې کوم الجهاد فی سبیل الله، الانفاق فی سبیل الله، التنظیم، الآداب، دا څلور واړه آخري چې دي دا درې واړه قرآن عظیم الشان اجمالا بیانوي، ضمناً بیانوي. بیا دې لپاره علماء کرام دا قاعده بیانوي چې په دې کې کل من الثاني ممد للاول وکل من الاول ممد للثاني، یعنی په دې اخیرني څلورو واړو کې به هر یو یعنی هر دویم به د لومبي دپاره تایید وي او هر لومبي به د دویم دپاره تایید وي، یعنی آداب به تایید وي د تنظیم دپاره، او تنظیم به تایید او توثیق وي د انفاق فی سبیل الله دپاره، او انفاق فی سبیل الله به د الجهاد فی سبیل الله دپاره تایید وي، او الجهاد فی سبیل الله به د اثبات القیامت دپاره، او اثبات القیامت به د صداقت الکتاب دپاره، او صداقت الکتاب به د اثبات الرسالت او دارنګې د اثبات التوحید دپاره. دا یو لسم نمبر اصل شو چې د قرآن عظیم الشان د فهم دپاره انتهایی ضروري و چې هغه مقاصد ثمانیه بیانول دي. دولسم نمبر اصل د اصول القرآن نه هغه ترتیب نزولی او ترتیب مصحفی پیژندل دي. د قرآن عظیم الشان د فهم او سمج دپاره دولسم نمبر اصل هغه ترتیب نزولی او ترتیب مصحفی پیژندل دي. د قرآن عظیم الشان چې کوم ترتیب دی دکا موجوده ترتیب دیتا ترتیب مصحفی وی، ترتیب عثمانی چې کوم ترتیب باندې دیتا ترتیب ورکړی شوی دی. اول نمبر یو صورت دی سورة الفاتحه، بیا سورة البقره وغیرہ. او ترتیب نزولی چې د قرآن عظیم الشان کم نزول شوي هغې ته ویل کېږي ترتیب نزولی. نو د قرآن کریم د نزول نو د قرآن کریم د نزول ترتیب او د مصحف ترتیب پیژندل دا انتهایی ضروری دی چې ترتیب نزولی کې دا صورت سویم نمبر دی او ترتیب مصحفی کې سویم نمبر دی. دیارلسم نمبر اصل د اصول القرآن هغه د قرآن عظیم الشان مضامین دي، یعنی دیارلسم نمبر اصل د فهم د قرآن دپاره د ټول قرآن خلاصه اجمالا هغه پیژندل دي په اعتبار د مضامینو سره. د قرآن کریم په اعتبار د مضامینو سره دا په څلورو حصو باندې او په څلورو برخو باندې تقسیم دی. اول نمبر برخه هغه د سورة الفاتحې نه شروع کیږي تر سورة الانعام پورې، دا ټوټل 15 سورتونه جوړیږي. په دغه 15 واړو سورتونو کې مقصدی مسئله الله تعالی ذکر کوي چې هغه الخالق لكل شیء هو الله. هغه مقصدی مسئله دا ده چې خالق د هر یو شیز هو الله، هغه الله تعالی دی. د هر شیز خالق او پیدا کوونکی د الله رب العزت ذکر دی. نو دا سورة الفاتحې نه واله تر سورة الانعام یعنی سورة المائده اخره پورې الله تعالی ذکر کوي. دویمه حصہ د قرآن عظیم الشان هغه سورة الانعام نه شروع کیږي تر سورة الکهف پورې، او پدې کې مقصدی او اصل مسئله الله رب العزت ذکر کوي المربی لكل شیء هو الله. تربیت کوونکی د هر یو سیز دپاره هغه د الله رب العزت ذات دی چې هر یو سیز الله رب العزت په قلاره قلاره باندې کمال حد ته رسوي. او دریمه حصہ د قرآن عظیم الشان د سورة الکهف نه شروع کیږي تر سورة سبا پورې، دا تقریبا 14 سورتونه جوړیږي. په دې کې مقصودی مسئله الله رب العزت ذکر کوي المبارک فی کل شیء هو الله. برکت اچون کې په هر یو څیز کې هغه د الله رب العزت ذات دی. او څلورمه حصہ د قرآن عظیم الشان د سورة سبا نه تر سورة الناس پورې ده. په دې کې الله رب العزت دو مسئلې ذکر کوي عام طور باندې، یو اثبات القیامت
او دویم نمبر باندې مسله د شفاعت قهري ذکر کړي. نو 14 نمبر اصل د اصول القرآن نه د قرآن عظیم الشان د فهم د پاره هغه د قرآن عظیم الشان خلاصه ده، د ټول قرآن عظیم الشان خلاصه ده په اعتبار د مضامینو سره. نو په اعتبار د مضامینو سره قرآن عظیم الشان دا په 4 حصو تقسیم دی. اوله حصہ سورة الفاتحین تر سورة الانعام پورې، او پدې کې مسئله د الخالق لكل شيء هو الله ذکر کیږي. او دویمه برخه د سورة الانعام نه تر سورة الکهف پورې پدې کې مقصدی مسئله الله رب العزت ذکر کی المربی لكل شيء هو الله. د سورة کهف نواله تر سورة سبا پورې دې کې الله رب العزت اصل مقصدی مسئله ذکر کی المبارک فی کل شيء هو الله. او سلورم برخه کې دا سورة سبا نواله تر اخره پورې دې کې الله تعالی دو مسئلې ذکر کوي، یو اثبات القیامت او دویم نفی د شفاعت قهری، چې په الله تعالی باندې څوک زور نه شي کولی چې خامخا الله تعالی ته دغه انسان بخشش وکړي یا ورته ګناهونه معاف کړي یا ورته یو مقام او مرتبه ورکړي. دا وا د قرآن عظیم الشان اصول د قرآن عظیم الشان د فهم د پاره دا اصول بیان شو. دا د قرآن عظیم الشان د فهم د پاره هغه اصول چې کوم مونږ بیانول دا آخري درس د هغې اختتام ته ورسېدو. او الله رب العزت مونږ ته مزید د قرآن عظیم الشان د خدمت کولو موقع نصیب کی. انشاءالله آینده لپاره به مونږه د هر یو صورت د قرآن عظیم الشان د هر یو صورت مربوط انداز کې خلاصه بیانو. ترتیب به زمونږ دای لکه څنګه چې عام مونږ درس کوو نو د هغې لپاره خپل یو انداز وي، یو ترتیب وي. نو مونږ دا وایو په نن سبق کې 10 خبرې دي یا 15 دي یا 6 دي. نو دکه شانتې به مونږه د قرآن عظیم الشان د هر یو صورت خلاصه وغیره بیانو. نو هغې له به یو ترتیب ورکوو. اول به په هغې کې ربط وي، بیا به په هغې کې دعوه وي، بیا به خلاصه د صورت وي، اسماء الحسنا د صورت په بیانېږي، هغې سره سره به امتیازات د صورت بیانېږي. او چې کله د قرآن عظیم الشان تفسیر کوو نو په هغې کې به بیا 6 نمبر خبره د قرآن عظیم الشان تفسیر او د مشکلات القرآن وضاحت وي. جزاکم الله ډېره مننه.